أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمانن د نیوزیلینډ د ټیم چې کوم د دمکي ملاو شوی و د یو باره کې خبرې کومه زمونږ وزیر اطلاعات په چودري چې کومه خبره وکړله یاره چې دا د انډیا له ټویټ شوی و او دوی ته دمکیانې ورکړل شوې ده دوه ښځو ته او بچو ته او ټولو ته نو زه بله ورځ ټکسالا کتلی وم د دنیا بار ملکي خلک راغلي ټوله فیملي به راغلې وه هغې ته خو چا دمکیانې ورنکړې نه چا غوا کړه نه چا ویشتل نه چا دغه کړه او صرف نیوزیلینډ ټیم ته خلک دغه ورکوي چې یاره چې بس دو به موږ دو ګراونډ ته راوځي نو بس موږ به یې دغه کوو پته نه لګي چې دا به د به تر دې به ښکر ووایه چې دا به زموږ ګراونډ ته داسې را رسېدی شو او دا به یې هیډ کولی شو نو زما دا دغه دی چې د نن د اوباما به الیکشن کې چې هغه د کله په قاهره یونیورسټۍ کې هغه مسلمانانو ته خطاب کوو چې موږ به دنیا چینج کوو د مسلمانانو دنیا به چینج کوو نو د هغه ځای ته زما څخه نیو ورلډ آرډر شروع شوی دی او د دې خو ډېره تقریبا 30-40 سال مخکې پیښ ډاکټر اسرار او د دنیا علماو دا دغه کړي دي چې دا په یو بلاک کې تقسیمیږي دا دنیا تقریبا هغه نیټ هم ټوټې شو تقریبا ووته دې ځینې ملکونه جرمني هم ترې دغه کېږي دا فرانس هم ترې ووتو او هر ته ځینې ملکونه ترې ځان ترې وښکلو ډېر چې بهیي امریکا خو بس دغه یو دغه راایستی دی خپل دغه راایستی دی او نور څه نه کوي اوس صرف 2 ملکونه شو انډیا هم پکې وایستو نو زما د پاکستان دغه ته دا خواست دی بهیي چې مکمل چې چاینا کم طرف ته ځي هغې طرف ته پسې ځه نور امریکا بدماش بل دی هغه وروسته ستا په مذهب کې هم ګوتې وایي هغه ستا په قانون کې هم ګوتې وایي اوس افغانستان ته وګوره زه د مونږ د امریکې په قانون کې ګوتې ولی شو چې هغه راځي د افغانستان په دغه کې ګوتې وایي په قانون کې ګوتې وایي چې ته به دا کې ته به دا کې افغانانو خپل ملک وایستو خپل افغانستان یې وایستو دغه دی په د کم وخت د ملا عمر دی د وخت د خپل حکومت دی هغه کنې 52 ملکونه راغلي په یو ځای هغوی یو حکومت کېنولی هغه یې لرې کړو خپل حکومت یې راوستو په کار یو افغاني هم دغه ونه کړو مزاحمت ونه کړو چې یاره طالبان دین نه راځي یا دا چله وغه چله نه مونږ څوک ینو نه په سوشل میډیا باندې شته ټولو خو بھرپور منلی دی چې یاره زمونږ د طالبانو حکومت زمونږ خوښ دی نو او امریکا دا زور لګوي کله ورته دا ګینګړی وراچوي چې وایي ته حقوق د ښځو حقوق دغه کړه نو په امریکا کې د کومې سره ښځو حقوق ده تاسو د امریکې سوشل میډیا کتلې ده ته د هغو دغه وګورئ بل په انډیا کې ما دغه ولید یو کلیوال چې ولي چې یاره په دغه ځای کې د کوم د انساني حقوق په انډیا کې به کوم ځای کې دي یا په دې نور ملکونو به کوم ځای کې دي دا یو تش یو بکواس جوړ کړی مسلمانانو ملکونو د بس یو دغه جوړی او بس سعودي عرب خو د هغو دغه دی د وخته د دوبۍ شو دغه شو موږ خو د هغو قرضدار یو د هغو د ولې د خبره هم نشو کولی نو زما لاست خبره دا ده چې بهیي پاکستان هغه طرف ته پکار دی د خاصم د روس له ماپې وخت دی چې یاره بهیي زمونږ به 80 کې او په 89 کې زمونږ غلطي شوې ده مونږ ډېره غټه غلطي کړې چې مونږ روس ټوټې کړی دی اوس وسې ځان ملګرتیا هم وسه کوي ورسه وسه کوي نو چې پاکستان روس او چاینا کم طرف ته ځي پاکستان د هغه طرف ته ځي هغه طرف ته یې دا مخه کوي ځکه مین پوینټ دا دی ځکه چې روس هم مونږ ته نږدې دی او چاینا هم زموږ سره په دغه ده دوی مونږ له ګوتې هم نشي راوړی لکه امریکا چې کوریا له ګوتې نشي راوړی ځکه ګوتې نشي راوړی چې هغه اوسه په باډر ده هغه اوسه په باډر ده په دې باندې یو ډزن کې نشي کولی نو چاینا د اوسه پورې زموږ په مذهب کې زموږ په قانون کې دا ګوتې نه دي ولي چې یار ته دا وکړه ته دا وکړه خپل کار به کوې خو زما بزنس به نه خرابوي مونږ د چا د بزنس څه کار دی دنیا خلک دې راځي خپل بزنس دی کوي که زموږ خو انډیا ته د دنیا پرونه کوي چې راځم بزنس وکړه خو زموږ په ملک کې به د دهشتګردي نه کوي که تاسو وګورئ روس هم دغه کار کوي روس کې د اوسه پورې چا په مذهب کې هغه ګوتې نه دي ولي نه د هغه د چا د ملک په قانون کې دا خبره کوي وایي چې ما به کوم ځای کې انویسټمنټ وکړو د دې انویسټمنټ به زما دغه هغه ملک به د دې حفاظت کوي او دا د هر ملک دا دغه د قانون دی چې په کوم ملک کې چا انویسټمنټ وکړو نو هغه به د هغې حفاظت کوي ځکه چې د دنیا تاسو وګورئ سی پیک روان دی د پوجني حفاظت کوي دا به هم باندې فرض دي چې هماغه دا غیر ملکي دی وکړسي خو موږ به د هغوی حفاظت کوو نو زه په اخره کې بیا دا دغه وایم چې پاکستان هغه طرف ته تلل پکار دي دا اجلاس روان دی اقوام متحده کې یو دغه روان کړی دی شای روانه کړې ده نو ډایرکټ پته ولګېده چې دنیا تقسیم ده پاکستان لته ورګېدې چې ته خپل کار کوه
او پاکستان هم ځان دغه ته به ګوري چې کوم طرف ته ځي نو زمونږ دا دغه دی چې پاکستان دی چې کوم روس طرف ته او چاینا دا کوم طرف ته ځي په حق په طرف دې دا هم ځي والسلام بنده